سیم صاحب تاسو دی وخت کې چې کوم فیصله وکړه آیا بل طرف ته حکومت غونډه هم ناسته ده څه امید لرئ چې رابطه سره کړې ده حکومت طرف ته دا جی زموږ سره خو رابطه نه ده شوې فی الحال او دلته نو کوشش کوو چې د عمران خان صاحب چې کوم ډاکټران دي د عمران خان صاحب چې کومې خویندې دي نو موږ وایو چې هغه ورسره زر تر زره ملاو شي ځکه چې په قوم کې هم تشویش دی غوسه هم ده او موږ په خپل هم تشویشناک حالت کې یو نو دا چې کوم دي داسې غلط کار شوی دی چې لکه د قوم د ټولو نه مقبول ترین لیډر هغه مسلسل بیمارو او حالات دومره سنگین شوي وو چې هغه هسپتال ته هغې یوړو نو نه خو چې کوم کله بیمارو په هغه ټایم یې څوک خبر کړي دي بیا چې کله هسپتال ته یې بوتلو نو په هغه ټایم کې نه فیملی خبره کړې ده او نه هغه ذاتي ډاکټران خبر کړي دي نو دا یو داسې نه منلو والا کار دوی کړی دی او د دې د شاته موږ ته څه ایجنډې ښکاري نو په کار دی چې زر تر زره چې کوم دي دوی ملاقات وکړي کینې د حالات په مزه مزه د دوی د لاسه خرابېږي او تاسو څنګه نن فیصله کړې ده چې دا نه به پرې جاري وي یا نور MP ته هم کال کړي چې څوک پرې دا ملاقات اجازت نه ورکړي شوی د ټول پاکستان چې څومره پارلیمنټریان دي هغه دلته کال شوي دي پارټۍ کال کړي دي تقریبا ډېر راغلي دي سره روان دي په لارو باندې دي انشاءالله راوبرسېږي او چې څومره زموږ MNAs MPAs او سینیټرز دي صرف هغې ته کال شوی دی او هغه به چې کوم دی دلته راځي انشاءالله او حکومت موقف دا دی چې هیرنګ سبا دی سماعت سبا دی لکه درخواست کوم ورکړی شوی ملاقات دپاره نو امکان هم دا ظاهرېږي چې حکومت سبا هغه ورکړي نو تاسو نن څنګه کار ورکړی چې سبا پرې ګورئ دا خو زیاتې دی که نه چې کله د عمران خان صاحب خبره راشي نو بیا د شپې عدالتونه لګي چې کله د عمران خان خلاف خبره وي او چې اوس د عمران خان صاحب د پاکستان د ټولو نه مقبول ترین لیډر د صحت د خبره ده نو هغه خبره سبا ته نو ولې عدالت چې هغه ټایم د شپې لګېدی نن دې د شپې ولګي او اخري پوښتنه کوو د 13 اپریشن په حوالې سره ته ګورو چې د وفاق بیان چې کوم دی هغه په ریکارډ پروت دی څنګه وروسته شو څه وجوهات دي او تاسو ټریپ جرګه به کېږي چې جمع تاسو یې کړي یا جرګې حوالې سره لږ خبره وکړو او انشاءالله جرګه کال موجود دی ځکه چې ما ورته ویلي و چې په دا چې کوم پریس ریلیز جاري شوی دی د وفاق د طرفه دا دی واپس واخلي او د قوم نه د معافي وغواړي چې کومه پورې دا پریس ریلیز واپس نه یې اخیستی او معافي یې نه یې وغوښتې نو زموږ جرګه انټیکټ ده